امام غزالی رحمت الله علیه ډېر ښایسته حکایت ذکر کړی دی. پخوا زمانه کې انسانان به خرڅېدل، غلامان به. یو سړی راغی په کټیارۍ کې، ډېر شیخ انسانان ولاړ دي خرڅېږي. هغه بایې ته وایي خرڅوونکي ته، وایي ما ته داسې غلام راکا چې په ده کې یو عیب هم نه وي، خیر د روپۍ چې څومره الی. نو هغه په ټولو کې تیر را تیر شو، ورته وایي صاحبه دکه یو غلام چې دی دا ټولو صفتونو نه ډک دی، په وجود هم برابر دی، ښه تابعدار دی، خو یو عیب شته پکې. وایي څه شی دی؟ وایي دی چغلخور دی. دا وایي داسې عیب نه دی مړه، خدای به خیر کړي، څه خبره به ورسره وکړو. وخت تېرېدو، چغلخور خو عادت و، بس ده خو په خېټه درد و، ډېر وخت خو شو چغلخوري یې نه وه کړې. یوه ورځ یې ښځې ته وایي ته خبره یې خاوند خو د ما سره ناست و، د بلې ښځې تذکره یې کوله، بله ښځه یې یادوله، بله یې خوښه کړې ده، ګورې تا پرېږدوي بل ځای کې جالې اچولې دي. وایي دا به څه کېږي؟ وایي دا به څه کېږي؟ وایي دا به داسې کېږي چې د ده ویښته ډېر اوږده دي، ته یې ما ته راکټ کا چې زه څه جادو مادو څه وکړم، له بلې نه بیا درته وګرځم یې ستا به شي. زمونږ هم زنانه چې دي که نه ګرځي ټوله ورځ عاملینو پسې، نه دې ته ګوري چې یاره پردي سړي نه پرده ما ته فرض دی، پرده به ترې کوم. دا یاد وساتئ چې څنګه نرانو دپاره ښځو نه پرده فرض دی، داسې ښځو ته هم سړو نه پرده فرض دی، سړو ته به نه ګوري. خو چونکې ښځې په بورکه کې نو کمې خوا ته یې چوکتل پروا نشته. نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا ته حضرت صفیه او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرمائے. په دې کې عبدالله ابن ام مکتوم ړوند صحابي راغی، نبی علیہ السلام فرمایي پرده وکړئ. اگر څه قربان دی خو په سترګو ړوند دی، مونږ نه ویني، که پرده ترې وکړو نو څه فایده شوه، او که ونه کړو نو څه فایده شوه. نبی علیہ السلام فرمایي که دی نه ویني تاسو خو وینئ که نه، تاسو خو وینئ که نه. نو چې څنګه سړو پاره پرده دی داسې ښځو دپاره هم پرده دی چې سړو نه به پرده کوي. بهر حال ما عزتمندو ښځې ته یوې بس موقع پیدا کا او ویښته ته کټ کا، د به چغلخوري کوله، عادت یې و، خېټه بیا خوږېده، چغلخوري بیا نه وه کړې. راغی مالک سره کېناستو، وایي زما سرداره یوه خبر کوم خو کولی یې نه شمه. وایي وکړه خبر وکړه. وایي د ستا کور متعلق دی. نشم کولی جی. وایي وکړه ته وخو کا چې څه وایې. وایي ستا کور وال ټیک نه دی، یو سړي سره منصوبه جوړه کړې ده وجني دی. سړی شک کې واچولو. زمونږ دا خلک په فیک ټلیفونونو باندې یو خو اول دا دی چې کور کې موبایل ساتم او که ساتې بیا مقصد دا ده چې یو لیمټ ساته، دومره ازادي زنانه وله بیا مه ورکوه، بیا معمولي خبرو باندې مونږ قتل و غارت کېږي. بهر حال ما طرف ته متوجه شئ، دا بابا ته موبایل بند که خیر دی نه پوهېږي، ما طرف ته ګورئ. نو ما عزتمندو خاوند ته وایي وایي ښځې د بل سړي سره چل جوړ کړی دی، بل سړی خوښ دی او ستا وجلو طریقه کوي. سړی شکمن کړ، څو ورځې په دې شک کې اوسي. اخوا یې ښځه راپورته کړه چغلخوري کوي، دې خوا یې سړی راپورته کړو، اوس سړی پروت دی، سترګې یې پټې دي چې زه دا ښځه ګورم چې واقعي دی ما متعلق څه منصوبه جوړی که نه جوړی. ما طرف ته متوجه شه، الله مو بخښه. بهرحال ما عزتمندو سړی پروت دی، سترګې یې پټې دي، ښځه یې وایي جوړه واده دی. ښځې استره راواخیستله، کینچي په شان باندې کینچي، چې اوس دې خاوند نه ویښته کټ کړمه او دې خادم د دې نوکر لی ورکړمه او دا چېرې څه طریقه وکړي چې د دې بلې ښځې نه مخ وګرځي، او خاوند دې سترګې پټې دي، ویښ دی، هغه یې په دې کې اچولی دی چې دا ښځه دی چې دی زنانه دی چې دی کور وال دی چې دا دې مړی. نو چې خاوند دې کینچي ولیده چې دی را نږدې کړه، دا خو ما وایي مړی. نو پسې راپاسېدو، کینچي یې د ښځې په سینه کې څو ځله ووهله، په موقع یې مړه کړه.
چې او خو ته پته ولګېده چې بغیر د څه ګناه دي زمونږ خور ووژله هغه هم را خپل اوښی ووژلو په موقع دواړو خاندانونو کې لړۍ وشوه امام غزالی فرمایي 40 مړي پکې وشو 40 مړي څه له وجې نه چغل خورۍ له وجې نه